بسم الله الرحمن الرحيم. قاعده نمبر 51 اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه. کله چې یو شی باطل شي، فسخ شي، ختم شي، نو د دې په ضمن کې څوک دی هم باطلیږي هم ختمیږي. بل تعبیر اذا بطل المتضمن بطل المتضمن، متضمن چې باطل شي څوک ځان سره ضمن کې نیولې هغه باطل. او دا قاعده من په بل تعبیر باندې عام طور دی فقه کتابونو کې وایو المبني على الفاسد فاسد، چې څوک په فاسد بنا یې د خپلم فاسد وي. الفرع يسقط اذا سقط الاصل، دا بل تعبیر دی. فرع ساقطیږي چې اصل ساقط شي. برحال مفهوم د قاعده دا شو چې کوم شی د شریعت په نظر کې باطل فاسد قرار شي د هغې په ضمن کې چې څه دي اب هم باطلیږي. لکه زمونږ د فقه مشهوره مسله ده کله چې مقروض تعفو وشي لکه څوک کفیل وي هغه هم پکې بری شي، هغه په ضمن کې هم بری کېږي. ښه جي، وضاحت د الفاظو بطله د دې خپله معنی د فسخ کېدل، ختمېدل، منسوخ کېدل، او قرآن کې بغنو مانو معنی استعمال شوی دی. کله د حق ضد ته وایي ولا تلبس الحق بالباطل، ما التباس د حق مه کوئ د حق د ضد سره. او کله په معنی د دروغ راځي، الله جل شانه فرمایي لا یأتیه الباطل، دروغجن من بین یدیه ولا من خلفه، یو طرف هم قرآن ته دروغجن نشي راتلی، هم شیعګانو باندې رد دی. کله په معنی د کفر راځي وقل جاء الحق وزهق الباطل، کفر لاړې. او کله په معنی د بوت او ابلیس ته چا چې عبادت کیږي دا غو راځي والذین آمنوا بالباطل وکفروا بالله، چې ایمان په باطل بوت باندې راوړي، ابلیس باندې راوړي. او کله په معنی د ظلم او د تعدی راځي ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ظلم زیته سره دیو بل مال بنخوري. اصطلاحي تعریف هو الذي لا يكون صحيحا، دا خو موږ مخکې ویلو وسامي په حواله باندې باطل چاته ویلې کیږي چې ذاتن اصلا فاسد وي، قبح پکې ذاتی وی ویلو کنه. اصل کې یو شي کې چې نقصان راځي دوی، یو دا چې د چا د وجه نه دا شی منعقد کیږي هغې کې نقصان راشي، دې ته ویلی کیږي ذاتن اصلا خرابېدل، قبح فکر راتلل. او یو دای چې د چا د وجه نه چې انعقاد کیږي هغې کې فرق نه وي، هسې وروستو چېرته د بار امور د وجه نه پکې فساد راشي، نقصان راشي، نو هغې ته به ویلی کیږي فاسد ورته ویلی کیږي. بهرحال موږ اصول فقه کې وایو کم شي بذات کې چې قبحی قبیح لعینه هغه شی باطل وي، هغه اصلا د چا د وجه نه چې انعقاد شوی دی اصلا هماغې وجه نه دا غیر مشروع وي. لکه باید حر فاسد چاته وي چې هغه اصلا ذاتن صحیح وي، وصفا هغې کې قبح راغلی، موږ ورته قبیح لغیره وصفا وایو، او یو مکروه وي. برحال د ائمه ثلاثه فاسد باطل کې فرق نه کوي. من احناف معاملات او وقود کې د باطل او د فاسد ترمنځ دغه فرق کوو، او باقی صلات حج وغیرہ شو هغې کې فاسد او باطل من احناف په عام طور یو ګڼو. ښه جي، به باطل به کله جوړیږي نو کوم چې مقومات د عقد وي، ما وختي ویل مقومات چا باندې چې عقد ولاړ دی لکه عاقدین، هغې کې یو لیونی دی بیه باطله ده، هغې کې یو ماشوم دی محجور اجازت ورته نشته، لا عاقل بیه فاسد باطله. یا محل د بیې چې دی دې باندې بیه انعقاد د بیې پي، محل د بیې یعنې مبیعه، نو که شراب مبیعی شي موږ ویلي بیه باطله ده، حر مبیعی شي بیه باطله ده. دغه شان رکن ایجاب او قبول صحیح ونه شي، ایجاب نه قبول نه
نه لفظن وي او نه دلالتن وي یعنی تعاطی صورت هم نه نو بیا حکم د ابطال لګي او که شری مقومات د عقد موجود وي او شرط خارجي امر شرط فاسد وغیرہ راغلی دی نو بیا فاسد وي. بس بهرحال منګه بلندو وایو چې کله اصلا ذاتن پکې نقص وي باطل له او که شری اصلا ذاتن صحیح صرف وصفن پکې نقص وي به فاسد دی. اوس سوال دا دی چې د قاعده کې اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه د بطلن خپل معنی مراد د ابطال کنا بطل په معنی د فساد دی. نو د شیخ احمد الزرقاء رای راجح ده چې به دلته بطل په معنی د فساد دی. اذا بطل الشيء معنی دا د کله چې یو شی فاسد شي نو بطل ما في ضمنه. علامه شامی فرمایي چې نه جی بطل خپل معنی ده کله چې یو شی باطل شي فاسد نه نو بطل ما فی ضمنه. شیخ احمد زرقاء یو دلیل پیش کړي لکه فقهاو دا مسله ذکر کړې ده چې کله چې ونه کې میوي را ټوکېدلي پیدا شوي او اجاره موده ختم شي بلکې داسې به ووایو کله چې ونه کې میوې راټوکېدلي او بیه کې کولی شي دا م ویلو نو مشتری ته به وایو فورا میوې دې لرې کوه. اوس که مشتری داسې وکړي بایي ته وایي دا ستا کمې ونې دي دا راله په اجاره راکړه میوې پوره کېدلو کې مثلا 2 میاشتې دي 2 میاشتو پورې دا بوټي دې په کرایي راکړه نو دا اجاره چې د مولوي صاحب فاسده ده صرف د بوټو اجاره فاسده ده ځکه اجاره خو د ضرورت په وجه ده دلته ضرورت نشته. دلته حکم دا دی چې اجاره فاسده ده ټیک ده خو د میوو کې چې کوم بړوتري وشوله به د 2 میاشتو کې دې کې خو بس مو بس نشته عمده مشتری له ګټه که مخکې خرڅوي استعمالي حلاله ده بالکل صحیح ده. پوه شوي پې ګوره اجاره څه ده فاسده نه باطله ده دې صورت کې اجاره باطله ده ښه نو ګوره اذا بطل الشيء اجاره باطله ده بطل ما في ضمنه کنه دلته حکم ونه لګېدلو نو پته ولګېدله چې مسله د اذا بطل الشيء کې بطله په معنی د فساده سره ده. بل صورت ادارې چې د مشتری ورته وایي چې بوټي سره د ځمکې په کرایي راکړه او موده پکې متعینه نه کړي چې به څومره وخت کې دغه کېږي موده پکې نه متعینه. دې صورت کې مولوي صاحب اجاره فاسده ده نو اذا فسد بطل الشيء بطل ما في ضمنه دې میوو کې چې کومه بړوتري شوې ده کنه دې کې مخ بسراله مشتری ده نه رسېږي. نو ول صورت کې صرف ونی الته اجاره باطله وا نو اذا بطل الشيء قاعده به کې ونه چلیدل نو پته ولګېدل چې دا بطله به معنی د فساده ده او د بل صورت کې اجاره باطله نه ده صحیح ده ځمکه اجاره خو ټیک ده موده نه ده بیان شوی مجهالت ده به څومره نټه به فساد د بار نه رااله نو فساده ده نو دې صورت کې به قاعده چلیدل. بهرحال راجح قولهم دغه معلومیږي. علامه شامیم څه تفریعات ذکر کړي د خپل رائے لپاره اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ما في ضمنه تلغوک شي ولې چې د یو شی په ضمن کې چې بل شی راشي هغې ته متضمن وي دغه متضمن 2 قسمه یو حقیقي او یو حکمي. متضمن حقیقي چاته وي چې دغه متضمن د متضمن د اجزاو نه موږ منطقو کې وایو کنه کچره لفظ کل موضوع له معنی دلالت کې مطابقي کنه او که د موضوع له په جز معنی دلالت کې به تضمني ګوره دا متضمن چې دا د متضمن جزوي د دې حکم دا دی چې کوم حکم د متضمن وي عقب د متضمن وي نو کوم متضمن چې جز د متضمن وي حکم یې دا دی چې حکم د متضمن به بینی حکم د متضمن وي لکه دا قاعده به کې چلیږي لکه مونځ متضمن دی او د دې سجده د رکوع د قیام دی متضمن دی ځکه جزئی دی نو که مونځ باندې حکم ولګي د صحت په دغه اجزاو باندې هم د صحت حکم لګي او که مونځ باندې د فساد حکم لګي نو حکم د متضمن حکم د متضمن هم وي نو به هغه رکوع سجدي کړي هم فاسد دي په یو به
دویم نمبر متضمن مجازي دی چې هغه د متضمن جز نه، البته متضمن سبب د متضمن وي، د متضمن د دې سبب متضمن وي، نو جز نه ځکه مسبب دا سبب جز نه. دلته د دې وسلک تقسیم کوخه برحال دلته د اجمالی حکم ولګوي سبب چې فاسد شي مسبب ور سره فاسديږي، یعنی قاعده به هم چلیږي که متضمن حقيقي وي او که حکمي وي. اوس د متضمن احکام واوري چې کله به د متضمن سره متضمن فاسديږي کله به نه فاسديږي. نغې کې اول صورت دا دی کچره د متضمن ځان لنی ذکر کړي بلکې بزمن د متضمن کې راغلي باقاعده ذکر د متضمن نه شوی، نو بس به خدا قاعده ده که متضمن باطل شي فاسد شي متضمن به مر سره فاسديږي. لکه دغه په زمن کې جایز او چې هغه ختم دام ختم تفریاتو کې راځي. دیم صورت کچري متضمن معنی باقاعده تسریح شوی، نو دې وخت کې به د متضمن حکم مستقل دی، بلکې دا اول کې ملک شان تفصیل دی خو ما مختصر ویلو دا تیر مخ کې کوي. کچري متضمن معنی باقاعده تسریح شوی و نو به د متضمن د فاسدېدو سره متضمن فاسديږي نه هغه به بیل حیثیتي ادوړ بیل عقود مثلا عقد دی نه دوړ بیل او کچري باقاعده د متضمن تسریح نه شوی نو به د متضمن په ضمن کې نو سي مختلف احکام دي. نو دغه شیخه کله داسي چې د متضمن چې دی دا متضمن لره شامل وي او د هغې د احکامو نه متضمن که معقد وي د متضمن د هغې د احکامو نه رسیږي. یو صورت دی. دویم صورت دا چې متضمن لره نه شامل، متضمن د متضمن د احکامو نه نه. څو صورت شو؟ دوا. چې کله متضمن لره شامل او د هغې د احکامو نه وسبب کې دا قاعده چلیږي چې متضمن فاسد هغه د احکامونه دی غم فاسد شولو. لکه دې د بره مخکې مثالونه ویلیو دی فرمان باندې ما کتاب خرڅ کړی دی او د به څو پس اقرار وکړلو چې ما باندې په 100 روپۍ مې خرڅ کړی، ما باندې د پلان کې 100 روپۍ دي، اقرار یې وکړو کنه. دلته د 100 روپۍ دا د بیې د احکامونه ده، بیې دې ته شامله ده ځکه چې په د باندې مثلا د کتاب په 100 ور خرڅ کړی دی دې ته شامله ده په د باندې به 100 روپۍ لازمي شوي نه رسېږي. اوس که دا بیې کې نقصان راغلی فاسده شوله ختمه شوه نو په ابطال د متضمن سره حکم هغه ولګي ابطال د متضمن امراله ختم، یعنی کوم اقرار یې کړی چې د په مازور روپۍ د اقرار هم ختم. پوه نه شوي به دا ولی دلته متضمن حکم د متضمن شاملو متضمن لره. دویم صورت دا دی چې دا متضمن دا حکم د متضمن ولا ورته شامل، نو الته کچري متضمن فاسد شي کنه متضمن ور سره نه فاسديږي. لکه ما دي فرمان لا شی موقوفه په اجاره باندې ورکو او د په آبادی جوړ کړل او به اجاره فاسد شوله، نو اجاره کم موقوفه شی می ور کړل دا متضمن او کم آبادی به جوړ کړل متضمن. خدا دا اجاره مانی ورکول خو آبادی جوړولو ته شامل نه و نه دغه د احکاماتو نه دي. دلته که متضمن فاسد شي کنه اجاره څه د وجنه نو هغه عبارت کوم جوړ کړي هغه نه فاسديږي، بلکې د وران شوی عمارت د قسم کلی هغه قیمت با عمارت ولا لور کوي یا د پوره عمارت پیسې بول ور کوي. به اجاره فاسده د عمارت پیسې درواله اوزا تاسو باندې کوي چې اجاره فاسده تا کوم عمارت جوړ کړي هم فاسد ختم مفتو کې لاړې. په نه شوی په خبره باندې بهرحال یو متضمن هغه دی چې هغه باندې باقاعده تسریح وشي نو هغه په حقیقت کې رساله دغه په ضمن کې نه بیلی نو ته متضمن فاسدلو سره هغه فاسدیږي او باطلیږي نه. دویم صورت دا دی چې
تصریح به باقاعده نه شوي به موږ ول د دې دوه صورتونه دي یو هغه چې متضمن ورته شامل وي متضمن د احکام نه نو الته په فاسدو د متضمن سره متضمن فاسديږي او دویم صورت هغه شو چې هغه دغه د احکام نه ورته شامل نه نو به که متضمن فاسد شي متضمن ور سره نه فاسديږي یو ور سره بل اهم خبره ده کله چې یو شی د بل په ضمن کې راشي کنه دا موږ بار بار وایو نو به دا څوک چې متضمن دي شرایط د دې ته وګورو د شرایط موجود دي کنه به د متضمن شرایط چې هغه ملحوظ نه دا قاعده ورسته به هم راشي امنګ د دې بل تعبیر داسې کوي چې لکه دا شی طبعا ثابت دي خلک شرایط ته نه ګوري لکه مازیګر مونږه کولو عبد هو رسول پوری منځ ویلو دوی مقاعده کې او به دریم تپاسه او پنځم رکعت تپاسه دلو سجده هم وکړه الله وسلو حکمداري او بل مرګره کا دا دوه بچ شي نفل بشي دی وخت کې وسوګره دا متضمن هغه فرض منځ دا ولا متضمنو دی وخت کې متضمن شرایط خل څوک نه ساتي وي نو موږ وایو کنه یختبروا فی التوابع ما لا یختبر فی غیرها رسل روان دي برهل تفریعات لراشي اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ومق مثال محکمی ویلو ما دی فرمان مانی کتاب په 100 روپۍ خرڅ کړي دي د اقرار کو چې د بایع په ما باندې 100 روپۍ دي به کدا بایع فاسد شول اقرار په ضمن کې راغلي دي اقرار هم فاسد وي دا څنګه د چې وسو د قاضي وزر کو د روپۍ بوله ورکه ته اقرار کړي دي خو ضمنن شي همدغه شان د ابراده ما ویل آسان به وایو فرمان باندې ما کتاب په 100 روپۍ خرڅ کړي دي او دا مال د غسل روبونه بری کو او به کې فساد رااله نو چې بیا ختم نو دا براءتم ختم دا څنګه د چې بیا پیسونه دي بری شوی او زه به والله وسم بیا ور کومه یا مبیا خو بیا ختم شو نه به ور کومه خو بس پیسې د سيزي لکه شمای داغه د بار اقرار کړي وسته ولا سره نه ور کوم نه هغه دې په ضمن کې شر خجی درېمه تفری کله چې مبیا کې عیب ظاهر شي نو به مبیا مشتری بای ته واپس کوي او کچري مبیا کې جدید به عیب هم راغلی نه به خو مبیا نشي واپس کولې نو باینه به نقص اخلي قصه خو یاد ده کنه څومره نقص پکې و به پیسې مثلا 100 روپۍ تی اخیستې وي بای او دا مبیا سره دی به 800 د 200 روپۍ به مشتری واپس والی اوس کچري د غیب ختم شو نو دا غیب په ځمن کې کمی روپۍ اخیستې وي واپس ته باینه ابم ختميږي واپس به وته ورکی ورسېدی خجی څلورم یو سړي بچا داوا وکړه او به مدعا علیه مدعی سره صلح وکړه مثلا د 1000 روپۍ درواله او داوا دې پرې داغه پرې خودله به څو وخت پس مدعی ویل دا کوم داوا ما کړی و دامي پناه حق کړی و باطل باندې نو داوا ختمه دغه بزمن کې کوم صلح شوی و غم ختم لہذا مدعی به پیسې مدعا علیه ته واپس کی پدیم بوې شو یو سړي بل ته ویل لکه محسن ما ته ویل چې بس 1000 روپۍ راکا او زاسم د کار شینه م بس قتل میکا زما وینا دا ما پتا در خرڅ کړله مال هو د 1000 روپۍ درواله زه تاسو په قارو مچ بزول شه دي راشه وز لازم تی وست دې صورت کې مولوی صاحب قاتل له قصاص اخستل شي وجه سره زګه دا د بې په ضمن کې راغلو او هغه بیا فاسده ده خو وینه خرڅول زما وینه زه تا در خرڅوم او بیا باطله نه دغه په ضمن کې دا کما شیتی ما اخیسته نه دا قتل دغه په ضمن کې و دا قتلم جایز دی دا ختم بس ناجایز قتل شوی قصاص باقیستل شي هجی دغه شان مدعی یو کس باندې داوا وکړه او به مدعا علیه مدعی سره گواهان نو مدعا علیه لقسم دی مدعا علیه ورله پیسې ورکړي د قسم په ځمانه درواله او قسم مرکه وای سیده به داوا باطل شوله چې داوا باطل شي نو قسم هم باطل شي چې قسم باطل شو پیسې د بزول خسته دي اذا بطل الشيء داوا باطله بطل ما فی ضمن کې مې روپۍ د خسته واپس ورکې
پوه شوي په دې باندې مخکې راځي جي قاعده نمبر 52 اذا بطل الاصل يصار الى البدل کله چې اصل باطل شي نو بس به بدل ته ورزونه او دسته بروبه نشته بس بدل تیمم ته به ورزو ولې چې مفهوم د قاعدې دا شو چې مطلوب په شریعت کې هغه دا ده چې کوم شی کوم ابتدایي هیئت معنی ما غشان دی وشي ابتدایي هیئت دا دی چې باقاعده دی په بودس وشي مثلا که دغه کې عذر نه کېدلو به شریعت د اسانتیا لپاره وي دا دویم کار وکړي نو دی اول تعظیمت ویلې کېږي دقه ته اصل وي او دا کم دویم چې د هغې د هغې ادا کېدو کې عذري اسانتیا دپاره چې کوم راشي دغې ته بدل او رخصت ویلې کېږي المراد بالاصل هنا ما يجب اداؤه العزيمه ولكن اذا تعذر او تعسر وشق على المكلف ولم يمكنه ايفاء الاصل بالفوات او التفويت فوت شوی یا فوت کړی دی ينتقل الحكم الى البدل الرخصه لنډه دادا چې اصل تمنګ عزیمه تم وایو کم چې ابتداء مشروع حکم وي او بدل تمنګ رخصت وایو او موږ د عزیمت او د اصل تعریف داسې کوو دا هغه حکم شرعي ته ویلې کېږي چې ابتداء مشروع وي د بندګانو اعذارو پورې نه متعلق او رخصت او بدل دا هغه حکم شرعي ته ویلې کېږي چې ابتداء نه مشروع بلکې د بندګانو اعذارو سره تعلق وي د عذر د بنده په وجه باندې مشروع شوی به د بدل دوه قسم علما ذکر کوي توجه جی کله داسي چې د دې اصل باندې سړی نه قادر عزیمت مانی نو بس به حکم د بدل وي خود دې بدل لپاره یو خاص وخت وی کې چریغي کې ونی شي نو یو بل اصل ور سره فوت کیږي نه رسي به ندی وخت حکم دای چې ډایرک په بدل باندې عمل کې انتظار باندې کې مثال به وایو اصل دار 14 سره وکی که وبني نو بس به بدل لبرازي تیمم بکې اوس که په تیمم د بر خاص وخت دی چې دومره ټیم پورې بکې ځکه که تیمم مونږ کې وبم نشته نه یو بل اصل چې مونږ دی غیب غدر نه فوت کیږي دی وخت کې به حکم دار چې بس اصل نشته او کله چې د بل اصل د فوت کېدو خطر جوړه شول نو ډایرک به بدل باندې عمل وکړي تیمم به وکړي مونږ به وکړي او کله داسي چې بدل کې خاص وخت نه د غیب په تاخير سره بل اصل نه فوت کیږي نو به بل دا حکم نه چاله که بدل کوا لکه وسړی دی هغه باندې د قسم کفاره راغلی ده نو اصل حکم دار چې غلام دی آزاد کې خوشته نه کنه یا مسکینان ته روټي ورکول یا کپڑے ورکول درې دی اصل کې اختیار دی ودا بل فاز دیګر د سی بوایو اول نمبر عبادتي مالیه دی کبه دې څوک نه قادر به عبادتي بدني دی درې ورځې روزي دي نو اصل دا تجین اصل قسم پورا کول دی لکه هغه پرانه شوز په بدل تر شو بدل څوک دی کفاره بدنیه داول اوس دی وسړي پیسې په الحال ورسره نشته په چا قرض دی دلته کته تاخير کې چې کله ادایګي وشول سړي پیسې راکړي به وځي عبادت مالی کفاره مالی ادا کما نه دې سره بل څه نه فوت کیږي چې نه فوت کیږي نو د سیم نشو کولای چې لال شه دی بدل تلال شه معنا عبادت بدنیه تلال شه دی ورځ روزو ته نه رسي به بلکې سبق نه کی تاخير وکړي چې کله پیسې ملاو شلی مقبادا کی حتی کې وسلی دغه شان صورت کې روزي ونی ولې روزي د قسم د کفاره نه ادا کیږي نو بدل څو قسم شدوا یو هغه چې په تاخير د بدل سره د یو بل اصل فوت کېدل راځي او دویم هغه چې د تاخير د بدل سره د یو بل اصل فوت کېدل ناراضي ها دغه دویم صورت کې کچري د یو وخراله کچري دا روزي نه نسی کفاره په روزو باندې نه ادا کوي نو سړی وفات کیږي بيخي ترنه قصه ختميږي پیسې وته میراو شوی نه دي نو به صحیح ده بل به دي روزي ونیسي
به یو مسله ده چې کله یو سړی په بدل باندې عمل وکي او به هغې نه پس په اصل قادر شي نو بیا به څه حکم وي بس به راجح رایې دا د مفتابه رایې دا د عامو فقهاو ذکر کړی دا چا چې پکې اختلاف کړی دومره اعتبار یې مولا نه دی ورکړی چې وایي په بدل باندې عمل وشو بس قصه ختمه اگر چې سړی په اصل وروستو قادر شي یو سړي تیمم وکړلو اوبه نه وي مونځ یې وکړو د هغې نه بس اوبه میلاو شولې بس مونځ شوی دی ها دومره خبره به تاسو ته یاد وي که چېرې د عذر د بندګانو د طرفه دا قاعده م ویلې وه نو بیا به وروستو د دې قضایي راوړي نو که چېرې یو سړی جیل کې دی اوبه شته دی اوبه وله نه ورکوي بند کړی دی هغه هغې د وجې نه تیمم ووالو مونځ یې وکړو نو بیا حکم دا دی چې وایي کله قادر شو په اوبه اودس به وکړي مونځ به دوباره وکړي لکه مخکې موږ دا مسله کړې وه ګاړی درته نه ودرئ او مونځ ټیم شو در باندې تاخیر به وکړي کېدای شي ګاړی ودرئ که بیا هم زړه کې دا وه که نور تاخیر کوم مونځ قضا کېږي نو که اودس دی و ګاړي په سیټ باندې کښېنه په ناسته مونځ وکړه ګوره قیام پاتې شو قبلې ته مخ نه کېدلو بس نه دي قبلې ته مخ کېدل پاتې شو خو دا ده چې کله به موقع میلاو شو لمونځ به دوباره راګرځې ځکه عذر د بنده د طرفه دا یو مسله موږ بل هم ویلې وه او قدري کې داسې وکړه ستاسو ذهن کې چې کله یو زنانه عایسه شي حیض یې نه راځي نو هغې ته حکم دا دي 3 میاشتې تېرې کړه عدت به دې پوره شي داسې وکړه نه یا عدت صحیح ده عدت الوفات ته نه زه وخواستم بهرحال ورځو په اعتبار سره نو دې زنانه 3 میاشتې تېرې کړلې عدت یې ختم شو مخکې نکاح وکړه یا یې نه ده کړې د هغې نه پس یې حیض شروع شو نو هلته دا لیکلي دي مخکې کوم عدت یې په میاشتو تېره کړی بدل باندې ختم او بس به په حیض باندې دوباره تېروي مولوي صاحب دغې کې راجحه رایې دا ده ښه دا کومه چې قدري کې ذکر شوی موږ ویلي دا راجحه نه ده راجحه رایې دا ده چې کله په بدل کار وشو څنګه چې دا قاعده ده بس قصه ختمه شوله تاسو رسئ که نه تفریعات لراشي اذا بطل الاصل يصار الى البدل تفریعات مولوي صاحب اصل دا ده چې سړی اجاره کوي نو کم قمري تاریخ دی د هغې اعتبار سره دی 29 میاشت شوه بس د هغې کرۍ به ورکوي د پوره میاشت که د 30 میاشت شوه هم پوره کرۍ به ورکوي اصل دا ده هغې حساب دی کوي خو دا هلی کېږي چې کله بیخي قمري تاریخ په اول تاریخ د قمري میاشتې په اول تاریخ باندې اجاره منعقد شوي او که چېرې مینځ کې وه بس بیا صحیح رایې دا ده چې اوس به بدل ته لاړ شو بدل یې دا دی چې هره میاشت به 30 ورځې حسابېږي دغه شان عدت والا قصې موږ ویلې وې د خاوند یې وفات شي د هغې عدت هم دغه قصه ده دویم تفریح ما دا فرمان وکیل جوړ کو چې وایي دا زما کتاب دی په دې عباس یې خرڅ کړه د په عباس باندې خرڅ کړلو او عباس په 100 روپۍ به خرڅ کو د عباس 100 روپۍ په ما موکل باندې هم پورې وي او 100 روپۍ په دې وکیل فرمان باندې هم پورې دي نو عباس چې کله کتاب واخیستلو بس ویل چې هلکه عدل بدل کوم بس که مې پیسې زما پورې وي هغه ختمي او ما باندې کې مې پورې وي دا هم ختمي خو سوال دا دی د چا به ختمیږي یعنې دا پیسې به د وکیل هغه ختمیږي که نه د موکل وایي دا به موکل هغې ته راوړي موکل اصل دی نه رسوي موکل باندې 100 روپۍ پورې وي ګویا چې دا مبیه په هغې کې لاړه او وکیل باندې هماغه شان برقرار دي که چېرې پیسې صرف په وکیل وي موکل باندې نه وي او بیا مشتري وکیل نه مبیه واخیستل او پیسې نه ورکولې په تا مې قرضه پورې ده نو په دې صورت کې به وکیل خپلې پیسې راوړي او موکل له به ورکوي بهرحال اذا څنګه دی اذا بطل الشيء يصار الى البدل کله چې یو شی باطل شي بدل ته به ځو څنګه اذا بطل الاصل ما چې اصل باطل شي اوس دې صورت کې اصل باندې عمل نه کېدل موکل معنی نه وي اوس مجبوري ده وکیل ته بلال شو يصار الى البدل دا قرض به هغه طرف ته واړو کم پیسې چې ساری کړي همدغه شان یو سړي د چا نه څه شی غصب کو او به مغصوب منه د غاصب نه څه شی رهن کې کېښودلو چې تر څو چې دا شی مغصوبه نه واپس کړي ما سره به رهن کې دا شی دلته دا شی مرهونه دا رهن دی په شی مغصوبه کې دی اصل دی
نو که چېرې شی مغصوبه هلاک شو نو په دغه صورت کې به په غاصب باندې د شی مغصوبه قیمت واجبي چې مغصوب منه ته ورکی. نور خو پوهېږو که نه که ذوات القیم ونه نو اوس دا شی مرهونه بدل ته واوښتلو. مخکې د شی مغصوبه هغه اصل او هغې کې رهنو، اوس دغه شی مرهونه رهن شو د دغه شی مغصوبه په بدل کې قیمت کې نه رسېږي. اذا بطل الشی یصار الى البدل. دغه شان نقد اجاره ده. ما فرمان لکور بکری ورکو او د ماته ول غسخه چر سوالال لیدا بل درکم مال ز ټیک ده اجرت کې غسخه لا نو را کړه مل شوته اوس بدل تباوړو د سخی کوم قیمت دی برای کی. دا ګڼ مثالونه دي بقایا پرې دی. قاعده نمبر 53 يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. عفو کیږي چې شمبوشي کیږي توابع کې، داسې چې شمبوشي چې هغه غیر توابع کې نه کیږي. مولوی صاحب ویږي خلک چې شمبوشي کوي توابع کې، داسې چې شمبوشي چې هغه په غیر توابع کې یعنی اصل کې نه کیږي. بل تعبیر يغتبر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا. دا قسم مخکې کړي وا. يغتفر في الثواني کم چې شی چې دویمه مرتبه والی یعنی تابع وي باغی کی عفو کی ما لا يغتفر في الاوائل قد يجوز طبعا ما لا يجوز ابتداء. دی بل تعبیر دی. برحال دلته یغتفرون مراد گنجائش چې شمبوشي ده او باقی یغتفر في التوابع دا مخکې موږ ذکر کړیو. مفهوم د قاعدیم آسان دی. شیخ مصطفی الزرقالی کی ان الشرائط الشرعیه المطلوبة في محل التصرفات يجب توافرها جميعا في المحل الأصلي ويتسهل في توابعه. توابعه کی تساهل کیږي. د دې لپاره آسان مثال منګه حنف اصل مسلک دا دی چې غیر منقولی اشیاء وقف ټیک نه دی. د منقولی اشیاء وقف ټیک نه دی ابتداءً. هاک د غیر منقولی په تبع کې به صحیح دي. زمکه وقف کړل هغه کې بوټي موټي ولاړ دي خو منقولی دي. زمکه د وقف سره د هغه وقف هم صحیح شو. کجې تفریعات ول راشي دغه تفریع ودا کوم مې چې وکړل یو دغه بس مخکې راځي پسې. ولې چې دا مسله ذکر کړی و چې رؤیت چې کنه دا د موکل معتبر وي. به وای خبره دا کوم می چوکړه واپس ایکسپنج کوم ځکه عقید خو اصل کې وکیلی. مسله دا ده چې مال دي عباس نه کتاب واخستلو لیدل مې نه دي نو خیر رؤیت را ته حاصل دي. فرمان تمی ویل چې لکه تو وکیل بالقبضه شکا وکیل بالفروق خرید نه وکیل بالقبضه مالته کتاب را قبضه کا. ندی فرمان د کتاب قبضه کولو وی کتلو دای ویل چې وای کوم خیر رؤیت زما موکل ته ما ختم کو نه ختميږي. رؤیت ما ته څه ته نه دی عقد خو ما خپل اخسته دی. دا وکیل بالخرید نه وکیل بالشراء نه وکیل بالقبضه دی نه رسېږي. البته کچری دی فرمان د مبیا قبضه کول او څی ونه ویل روان شو تسریع ونکړل چې رؤیت می ختم کو خیر رؤیت دلته د امام صاحب را اداره خیر رؤیت ختم شو ځکه قبضه په حکم دقت کی تم ویلو قبضه په حکم دقت کی کې خیل می تصرف قبضه سره راځي. نو قبضه چې څوک کوي کوی هغه عقد کوي هغه چې څه ونه ویل وې کتل مو بیره اوچته کړل بس خیر رؤیت ختم شو. دلته وګورئ یغتفر فی التوابع دلته د قبضه سره خیر رؤیت ساقط دل طبعا دی سیو خو ابتداء اصلا چې ختمولو نه صحیح کېدلو. برحال د صاحب نورای مفتابه د هغه د اصلا خیر رؤیت ساقط کی د ساقط خو نه دی او که طبعا ساقط شي بهرحال با د کوم موکل بالقبضه کوم موکل چې دی هغه د خیر رؤیت وی. هجين بل مثال بلکې دا جديده مساله ده
نن سبا په هر مبیا باندې خامخا څه تصویر لګېدلی حالانکې د تصویرانو بیع جایز نه ده مال نه دی نو اصلا د تصویرانو بیع نه ده جایز کچری مبیا مقصود و تصویر غسل مقصود نه و نو بس به بیع جایز ده ځکه دلته تصویر اصل نه دی بلکې تبع ده یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی غیرها دغه شان د اخبارونه دي رسالې دي تصویران پکې کوشش به دا خالی کو چې دکان کې چې کوم طرف باندې تصویر هغه طرف شاته واړو دکان والا پکې بیچته منځ وغیرہ کوي د رحمت پرشتي هغه لپاره معنی جوړ نشي پټ بینو او کنه پر طرف به تصویر به خلانجه جوړه ده کوشش دي کې سټیکر وغیرہ دی ولا په سر باندې لګي مخکې راځي جی یو سړی کور خرڅ کی تاسو د پته ده دا غي کوم حقوق مرافق دي هم پکې داخليږي لار ده پټه خرڅ کی دوبو کوم ولده دا غي به هم پکې راځي حالانکه لار کی مزل دوبو ولکی دوبو نمبر واری د حق مجرده ده مستقل تور خرڅولې ټیک نه دي لبدې کې صاحب دې قسم کړي خو بهر حل حق مجرده ده مرور خرڅول ټیک نه دي او په ځمن د کور کې صحیح شو نو یغتفر فی التوابع تابع شوالتا ما لا یغتفر فی غیرها ما دی فرمان لا نرشته دی وصال لم یو جنې سره نکاح وکړه خو وصال لا اجازت نه ورکړي نکاح د فضولی په اجازت د اصل موقوفي نو مسله دا ده کدا فضولی د خپل ایجاب واپس ختمي نشي ختموله یو جنې ایجاب وکړو ما د وصال لپاره قبول وکړو یما وصال لپاره ایجاب کړي و جنې قبول وکړو نو په اجازت د وصال به موقوف ای کنه دې کې ز فضولی مکزي ختمو منې شم ختموله تاسو به دې پوه شئ اصلا نه ختميږي ها کچره دوباره مې د دې جنې نکاح وصال سره وکړه یا مې د دې جنې نکاح چرته دې فرمان سره وکړه نو کم مخکې کم ایجابو ما کړو یا قبول مې کړو ختم شو اصلا نه ختمېدلو تبان ختم شو نه رسېږي یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی غیرها رمضان په شروع کې مې شوري دل شولا اوریز و مثلا دو کسانو گواہی ورکړل مې شوري دل شولا نو بس حکم بدلږي چې د دینه 29 ورځې پس بد اختر ورځي ټیک ده به چې کله اختر وزراله به اسمان کولاو دغه اخیری رمضان را لونه تسوا اسمان کولا صپاو بيخي نو هغه شی زمنن من منله او چې ونه تسره دوی وسینه منو ول به باقاعده سي ګوان را پورا جمع غفیر راځي یو سړي قسم کړو وړی بنالما او به ګډه واخستله تقریبا باندې وړی و نه هنس کیږي یغتفر في التوابع دلته طبعا رال اصلا غسل المراد قاعده نمبر 52 يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء خجي بقا کې با چې شمپوشي کیږي گنجائش په ویداسي چې شمپوشي او گنجائش لا يغتفر في الابتداء چې هغه ابتدا کې نوي بل تعبیر يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء او د دې بل تعبیر دا ورپسې ماده د البقاء اسهل من الابتداء بلکې دا دلیل دی د بقا کې چې شمپوشي ولي کیږي کوم چې په ابتدا کې نه کیږي جی بقا اسانه ای کنه اوس سړی گاړې او ته خراب شوی نزي نو راشي لګې د کار اسو وای د پول مانی مونږ کله زو کنه د کو ورسره 15 کسه وای گاړې بس روان شي بس وای وزن نور لري شي نور ولا خپل د کور کوي رواني کوم یو کس د کمانه به رواني ولې رسو حالت د بقای او شروع حالت د چاو ابتدا د هیڅ مثال لې چې ابتدا چی دا بقا ابتدا نه اسهلې من خلکم وای کنه بوختو کې الکه کار شروع کول ګرانی چې پر د شروع کو به اساني راشنه ده اول شپه مانی نو بکولم ګرانی زی بدرتنه مولوی چې دا کم زیاده اسی باولې راوړې کوم د سړو ته څه پته چې دا شی مخکې نه لیدلې او خو به وای چې دا چې تلان دی ډیره کنه ډیر به د بري نوم سره ولګوري نو درست پته ولګي بقاءن مساوله د واش په مشکلاتي الګ یریږي مخه به چې لک ټیم تیر شي کنه
البقاء اسهل من بے بقا آسان دی. نکاح کی مولی سے مسئلہ دا چې ابتدا کې گواهان پکار دي کنه نو به کې شری نکاح وشول او گواهان کمړ شول او کافران شول او څم شول نکاح ما غشان ځکه دا حالت دا بقا دی. د سره ګڼ احکام متعلق دي مخکې راځي جی دا استصحاب الحال چی کنه دا اصل کې په بقا بنایي دیو جن منګ وای منګ حنافای دی معنی دفع کې دی شي دفع آسان دی ابتداء به حکم نشي ثابتوله دا ګرانی تفریحات ولې راشي قدري مسله ده مولي سي مشترک شي قابل تقسیم دا هبه کول نه دی جایز تر سوچ دی تقسیم کړي نه خپل حصہ کبه هبه کې کول شي خو یو سړي مشترک شي خپل ټول شي چاته هبه کو هبه ټیک ده کنه مثلا لس مرله پلاټي و هبه کو چاته بیرست مستحق روته جنیم په ازما دي نو دغه هبه ختم شو کنه ونه هبه صحیح ده نو دا خو مشترک شي هبه کړي کنه و ير د اشتراک د کم نقصان دی دا رستور علی بقا ابتدا کې منو بقا کې خو بس یغتفرو نه رسیبي دغه شان یو سړی مشترک پلاټ دی د چا سره مثلا به وری صحیح ده لس مرله پلاټ دی مشترک د چا سره او چا خپل حصہ په کرای ورکی حصہ په کې نه د معلومه چې مشرق طرف ته مغرب طرف ته لکه د مشترک مانم دادا هم مخکې ویلیو وزمو د فرمان لس مرله پلاټ شریک دی مغرب طرف د حصہ زما د مشرق طرف ته داغه د اصل کې مشترک دی نه د سره مشترک هغه ته وی چې حصہ په کې رچانی معلومه هر جز کې داری وی صحیح د ځین کې کینه وي بهرحال مشترک شی څوک چاله په اجاره ورکې نشي ورکوله ابتداء خو کچری ما پلاټ دی فهم ل په اجاره باندې ورکو رستو په کې فرمان ویل چې دی کې غنیم زما ما سره شریک دی نو د اجاره صحیح ده بس څومره چې شوی د اجاره ټیک ده ولې دلته د نقصان چې د شرکت دا بقان راغلی البقاء اسهل من الابتداء يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء خجی منګه مسله قدرت کې کړي یو سړي بل وکیل جوړ کو مثلا د ازما کتاب بچا باندې خرڅ کا نو وکیل ته د حق نشته چې بل وکیل جوړ کی ځکه شیخ خپل مثال لرانی متضمن موږ مضاربت کې ویل چې مضارب بل مضارب نشي جوړولای او به صاحب د هدايه دلیل کې وکالت ذکر کړو څنګه چې مضاربت کې خاصل کې د مضارب چی د وکیلی د رب المال کنه ویری مضاربت کې شروع کې د مضارب چی اوله کې ور سره ودی به چې عمل کینو وکالت چې جوړ شرک دل تصویب دی دی او زبردست قاعده لیکلې مونږ ویلیم وا تاسو توجه وکړه د دې خبرې نوټ خبره د خبر حل وایو ری هغه دا چې کله یو سړی د بل مال قبضه کوي بلا عوضه بلا وثیقه د دې دوه صورت دي یا به دغه په اجازت باندې د به ودیاوي امانت ودیام وایا امانت وي او که داغه په اجازت نه نو بس به غصب وي ناول صورت کې غیر مضمون او دویم صورت کې سره مضمون دي حق چری د چا مال قبضه کوي داغه په اجازت مانی او بل عوضي نه به خو اجاره یا بیا ده او که وثیقه نه به خو شی مرهونه دي رهن دی به نه رسیبي لکه بل عوض وي بیا اجاره او که مقابله کې بتوري وثیقه وي رهن او که عوض وثیقه نه وي او د بل مال قبضه کوي بلا اجازه نو بس غصب احکام به د جميع احکام به د غصب جاری کیږي پس ځین کې کینه وای کا موږ د غصب وایو کنه بلا اجازه ته د قبضه کړي تصرفات کې نو وثیقه ده نه عوض دی ور کړي دي بس د غصب د غصب احکام دي مضمون او کبي اجازه تي نو بس به بوته موږ امانت وایو نه رسي په برحال ما دي فرمان ته ویل چې زماره کتاب پچا خرڅ کړه ته حق نشته چې دا وکیل بل وکیل جوړ کی ابتداء نباست وي هو ته خرڅ کول دا حق نشته وته یو وکیل به شراد هم دانش کوله البته دی فرمان عباس وکیل جوړ کو او عباس دغه کتاب زما خرڅ کو او بیرستو فرمانو ویل چې لکه څنګه چلو کو خرڅ مې کو ځه به راضی ما رستي ول ځه به راضی من و سیده هم قدرت کې ویلو کنه یا د وکیل ثانی د وکیل اول به مخامخ باندې بیا کوله شرای کوله به هم صحیح و یا غ وکړه وکیل ثانی وکیل اول رستو اجازه تور کو به هم سیده
ولی دلته بقا کی اجازت دی او بقا چې دا یغتفر فی البقاء اما لا یغتفر فی الابتداء په خبرو پیږو کنه خجی یو سړی کور د چانه واخستلو لیدلې نه د خیرویت ورته شته کنه نو بلاړ کور کې اوسېدل شروع کړل د مشتری بس خیرویت ختم او څه نه ویل وزلته ابتداءً کرامت کوي خيار نشي کرامت کوله خو یو کور کې اوسېدل د مخکینه وای خستلو او لا خپل خيار رؤیت نه د ختم کړي نو دا کوم اوسېدل لیکنه په کریم ان اوسېدو دا اوسېدل ملکن نه دي چې منګه وایو چې خيار ختم بلکې دا اوسېدل خو اجارتن شروع دي لا نو خيار نه دي ختم پوینه شولې به دلته بقا دا یغتفر فی څنګه یغتفر بالبقاء ما لا یغتفر ابتداءً چوکور تراتللو هغه کې ورته سہولت نو گنجائش نو چې مخکې نه پکې و د اوسېدل بقاً هغه ته وړي به سیده خجی قاعده نمبر 55 البقاء اسهل من الابتداء دا قاعده مختمه ویل مخکې قاعده لپاره دلیل دی یغتفر فی البقاء بقا کی گنجائش وی سہولت وی هغه چې هغه ابتدا کې نه ولی ځکه بقا چې دا اسهل من الابتداء دا ابتداء نه اسانه اینو بقاء الشيء اهون من ابتدائه دا بل تعبیر شو حالت البقاء اسهل من حالت الابتداء دا بل تعبیر شو کجې د دې قاعده تفریعات څه دي نو دا مخکې چې ستیر شو دا ټول د دې تفریعات دي کنه نو اوس بچو کو نو اوس به بس کو